نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده صرف 3 ورځې عمل دی او 3 ورځې چله ده او 3 ورځې وظیفه ده. نو هم تاسو هم د رجب په دې میاشت کې دغه 3 ورځې وظیفه وکئ. ستاسو چې کوم زوال دی دا به الله پاک په ترقۍ باندې محترمو دا بدل کړي. ته نوکري غواړې الله پاک به درله ترقي درکړي، نوکري به درکړي دله. دغه رنګې ته رشته غواړې د هغې په تکل کې نه میلاویږي، انشاءالله د دې زوال نه به الله پاک تا ته ترقي درکړي. دغه رنګې مال او دولت دی او تا سره ډېر زیات کم دی او ته د هغې خواهشمند دی چې یاره د مال او دولت دا دې حاصل کړم، نو دا وظیفه ده ستا دپاره ده. دغه رنګې څومره مشکلات دي، څومره تکالیف دي، څومره څه مسایل دي، د تمامو د حل دپاره نن دا وظیفه وکړه. صرف 3 ورځې عمل له محترم الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا به ختمه کړي، هر قسم حاجت به الله پاک ستاسې پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې الله پاک صرف زموږ او ستاسو مشکل کشا دی، زموږ او ستاسو حاجتونه پوره کوونکی الله دی، مشکلات ختمونکی د الله پاک دی. نو راځئ د دې خپل خالق مالک نه یو څو سوالونه کوو. ربه څومره کسان دي بیماران دي، ربه شفا وله ورکړي. ربه څومره کسان دي ترقي غواړي، یا الله ترقي وله ورکړي. ربه څومره کسان دي حاجتونه دي او دا حاجتونه داسې دي چې نه پوره کېږي. ربه د دې میاشتې په خاطر باندې تمام حاجات وله پوره کړي. څومره مشکلات د چا دي ربه تمام مشکلات د خلکو له ختم کړي. یا الله پاکه څومره مال غواړي، دولت غواړي، رشته غواړي، یا الله پاک د چا څومره څه مسلې مسایل دي هغوی ته وګورې، د هغوی په حال باندې رحم وکړي. ربه د هر چا سوال الله قبول کړي. په دې وخت کې څومره کسان دي د هغوی په زړونو کې سوالات دي، حاجتونه دي، مشکلات دي، یا الله پاکه تعلیم بذات الصدور چا سم مسلې تمام مسلې دوله ختم کړه. آمین ثم آمین. محترم مسلمانانو زموږ چې کوم وظیفه ده انتهایی مجربه ده. محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی مجربه، انتهایی پاورفل ده. د قرآن مجید د یو سورت وظیفه ده او په خپله په دې کې الله پاک وایي، په خپله پکې وایي زه به تاسو باندې د تنګۍ نه بعد راحت راولمه. که د مشکل کې د دې سورت وظیفه کوه الله پاک به تا باندې راحت راولي. که ته چرته ستا حاجت دې نه پوره کېږي دا وظیفه کوه الله پاک به ستا حالت کې بهتري راولي. او ځای کې ستا جاب دی نوکري ده دا وظیفه ته شروع کړه، دا ته کوه، ستا په جاب و نوکره کې به برکت راځي او په هغې کې به ترقي راځي. دغه رنګې د رشتې لپاره کې نو الله پاک به درله بهترین ځای کې محترمو رشته درکړي، الله پاک به ترقي درکړي، زوال نه به الله پاک تا بچ کړي، زوال نه به الله پاک تا بچ کړي، ترقي به درکړله. نو راځئ د ترقۍ په دې سفر کې عمده وظیفه په خپله هم وکئ، ملګرو سره هم شیر کړئ چې څوک هم ترقي غواړي الله پاک یې ورکړي وله. بیماران دي شفا الله پاک ورکړي، دغه رنګې مال او دولت غواړي الله پاک دغه ورکړي. نو کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. د وظیفې ترتیب او طریقه‌کار به داسې شي چې تاسو به دغه 3 ورځې 13 14 15 کوم رجب دی تاسو په دې باندې دا وظیفه دا باز سٹارټ کړئ محترمو. او دغه 3 ورځې تاسو دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز، انشاءالله کمال ته ورسئ. ترتیب او طریقه‌کار به داسې وي تاسو به 3 پیرې به درود شریف ووایئ او 80 پیرې به نه تاسو علم نشرح لکه صدرک کوم صورت دی دغه به ووایئ. ویلي بیا بهر کې 3 پیرې درود شریف او خپل مشکلات الله پاک ته پیش کړه، مقاصد الله پاک ته پیش کړه. دغه رنګې محترمو دومره ناشنا صورت دی چې تاسو یو ورځ وظیفه وکړه تا ته به خامخا پته ولګي چې زه رشته وکړم، بیا 2 ورځې، بیا 3، بیا 4 ورځې. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.